السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څومره لیدونکي دي ما د آیت الکرسی عمل اولنی ویډیو کې ښودلی و، هغې چې کوم زکات و 11 دین عمل و هغه انشاءالله تعالی کومو ملګرو نه اورېدلی او چا نه وي کړی عمل وکړئ او اجازت یې صرف چینل سبسکرایب کولو سره تعلق لري. بس تاسو چینل سبسکرایب کړئ، کمنټ کې سبحان الله ولیکئ، انشاءالله تعالی زمونږ توجه او زمونږ د طرفه به اجازت شي اخیسته. او د دې چې څومره عمل راځي د آیت الکرسی هغه د دې زکات سره تعلق ساتي. اول د دې زکات ادا کول لازمي دي. که بیا هم چا آیت الکرسی عمل مخکې بل چا سره کړی غیر دی خیر دی، یو ورځ د عملو کې خود عمل لازمي دی. اولنی ویډیو کې مې ټوله طریقې کار ښودلی دی، هغه ویډیو ځان سره وګورئ، ملګرو سره شیر کړئ. او دې کې زه یو عمل ښیم، زبردست عمل دی او بارها مجرب شوی، بارها ازموده دی او تاسو په هم تجربه وکړئ، استعمال یې کړئ انشاءالله تعالی. چې نن سبا موسم د یخنۍ دی او خشکي ده، د دې وجې نه چې کومه بیماري ټوخل یې ورته وایي نو ډېره زیاته یي کانسي، نو کم ملګري دا عمل وکړي انشاءالله تعالی، هغې سره به الله تعالی دې بیمارۍ نه نجات ورکړي او قوي امید دی انشاءالله تعالی. عمل دا شان دی چې اول او آخر د درود شریف درې پېرې ووایي او منځ کې آیت الکرسی هر ځل ویلو سره بسم الله به وایي، بسم الله الرحمن الرحیم، آیت الکرسی وهو العلی عظیم پر ووایي. هغې نه بعد به شف کی او په مالګه باندې صحیح شوه، مالګه باندې مالګه به راواخلي، که توره مالګه وي بهتره به وي، که توره نه کوم سالن کې وغیره چولی شي سپینه مالګه چې وي په دې باندې یو پېرې شف کی، بیا سر نه بسم الله وایي، بیا پې شف کی، دا شانتې اووه پېرې به دا شف کی، اخره کې به بیا درود شریف وایي په دې باندې. دا به بیا کم از کم 3-4 ورځې به دا دم هم په دې طریقې سره کوي او دا مالګه به ټوله ورځ دا شانتې لږه لږه استعمالوي، ډېره زیات هم نه. چا برک پشر وي لږه دې استعمالوي، چا برک پشر نه وي نو هغه خیر د زیات استعمالولی شي. نو انشاءالله تعالی دې په ذریعې سره به دا کار وي چې د چا برک پشر وي هغه به هم ورسره نه خیږي، زیاتېږي به نه انشاءالله تعالی. نو دا عمل اجازت هغه چاته دی چې چا مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړی او عمل یې کړی هم وي. ما د آیت الکرسی چې کوم زکات وغیره و هغې سره زه به د هغې د حصار ټوله طریقه ښیم انشاءالله تعالی را روانه ویډیو کې، چې په دې باندې به موږ حصار څنګه تړو، د کور حفاظت، د خپل ځان حفاظت. ورپسې بیا سورة الفیل عمل دی انشاءالله تعالی، هغې سره کور کې میخونه ټکول دي او دې سره جنات وغیره حفاظت کولو ټوله طریقه ده. موږ انشاءالله دلته کې مدرسې مصروفیات هم دي، لیکن مزه نه ملګرو خواهش و چې د یوټیوب باندې دا ویډیوګانې شیر شي، موږ ته به محفوظ کېدو دپاره اسانتیا شي. نو په دې بنا باندې دا موږ چینل جوړ کړی. ملګري ضرور ویډیو شیر هم کوي، مخکې ملګرو ته څومره زیاته فایده ورسېږي زموږ پښتنو ورونو ته، او دا د دې بلاګانو نه، جادو جناتو وغیره نه د خدای د رضا دپاره موږ د عمل ښیو. کنی زموږ خپل د واټساپ باندې چینل او ګروپونه وغیره ډېر زیات دي، هغه هم نشو سرته رسولی، خو بهرحال موږ وایو چې بهر خلک وي هغه نه خبره یوټیوب ګوري یا د ویډیوګانې ګوري، نو موږ وایو چې هغې ته دا فایده اکثر له خلک هغه کوي چې بهر ملک کې دې ځینې علاج دا شانتې نه کېږي، څرنګې مخامخ علاج نو هلته خو سړی تللی نه شي، نه عاملان وي. نو بهرحال چې کوم کور کې بس صرف شریعت ته درست سړی وي، الفاظ یې صحیح وي د قرآن او ناظره یې صحیح وي، هغو ټولو ته زموږ اجازت دی د عمل دې کوي انشاءالله تعالی او په دې باندې دې تجربه کوي، دې ته به ډېره زیاته فایده ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله. روانه ویډیو پرې انتظار دی چې هغه به انشاءالله تعالی د حصار ټول عمل هغې کې ښیم. والسلام ورحمت الله.